یاره چې زه دا وایم که نه چې که موږ مهاجر یو خو پاخه هم دې مهاجر کي دا واورېده د دې وطن نه دې زموږ هغه نیکه او هغه ټر نیکه وباسي بس دغه ایجنسي د بونډري به ورته ولېږه وخوا موږ مهاجر ولې چې زموږ جایداد دی د خپل جایداد نه دوی موږ شړلی نه شي باقي زه سهیل افریدي صاحب ته وایم چې ته جلسې کوې که نه نو خدای قرآن ته وګوره اول د دې غریبانانو غم وکړه دا واورېده موږ غول خوړلی دي چې پی ټي آی له موټ ورکړی زموږ د په کونم توبه چې موږ بیا تا له ووټ درکوو دا کوم حالات چې تا زموږ جوړ کړی نن دا درېیمه چهارشنبه ده چې زه د اسلام آباد نه راځم ټکټ لګوم وروره دا خورۍ نه مې ذلیل دي ځان سره 8 کسان د ګواهانو دپاره او د شهادت دپاره او د تصدیق دپاره اخر زه وکړمه څه زما ستا نه په کونه توبه ته چې جلسې کې ته دومره نشي کولی چې ته دې ده کې راشه زما مومندو ته دا دفتر خو دې ده کې یو کس 3 کسان وي او یو لګیا دی کار کوي نو یو ورته هم کېنوه په غلنۍ کې چې زه له نږدې ورځم زما خور له ورځي زما مور له ورځي زما سپین ږیری له ورځي دا تکلیف خو به نه کوي که نه چې 15,000 او 6,000 روپۍ به ګاډي له ورکوي او چرسدې ته به راځي او زه که ماښامه پورې ورته ناسته مې نو ماښام به ترېنه نږدې خپل کور ته ځي زه دا خبره کوم دا زما ماما دی زموږ نن درېیم ځل دی چې دې بورډ له راځو د اسلام آباد نه زه د دې نادره چې دوی په موږ به مهاجرو کې اچولي وو دوی په موږ پسې مهاجر کارډ راچولی دی چې تاسو مهاجر کارډ دی دا کوم مهاجر کارډ دا کومې نادره چې جوړ کړی دی دا مهاجر د مهاجر له دا موږ پسې راچولی دی موږ یو ځل بوټ کړی موږ ایستلی دوباره یې چې چا له ورکړي نو اوس پرې خوشحاله یې زموږ ته توبه ده چې بیا به موږ دوی له ووټ نه ورکوو زموږ ته بالکل په نصوحا توبه ده چې پی ټي آی له به موږ بیا ووټ نه ورکوو موږ یې ذلیل او خوار کړو رسوای کړو ورشه په پنجاب کې خو نه ما هلته بوډ ولیده او نه مې پنجابی داسې ولیده چې وروره په نادره کې داسې ذلیله دی په کرسۍ باندې کېني میډم یې ورته راپاسي وروره ورته وایي چې په خپله وله راپاچي چې ستا څه ضرورت دی چې موږ یې حل کړو دلته زموږ هلته وګوره دا نادره والا دا خو پنجابیان نه دي دا هم پښتانه دي پکار ده چې دې پښتنو له یو صحیح لاره جوړه کړي دا هم زموږ افسران دي پنجابیان ته اوس رانمه دې خولو ته ګوره بالکل انسانیت پکې نشته دی نه پکې دا شته دی تمیز پکې نشته نه د سپین ږیري دپاره نه د زنانه دپاره بس یو قسم داسې به ووایو چې چا شر ناپرسان دی دلته که چا 15 روپۍ ورکړلې یا څه سپارس یې وکړو موږ به خولي نه بهږي او هغه به د هغه ځای نه راشي او ډایرکټ به ځي هغو سره بس کنټي کي نو موږ دا خواست کوو د متعلقه ادارو نه او ذمه دارانو نه چې د دې د انکوایري وکړي او په دې دغه وکړي بیا به ووټ ورکوئ مشته نه مړه ووټ خو د سره ورکوو د جمهوریت څه پیدا نشته اوس هم چې دا ووټ ورکړی دی زموږ ووټ څه شو زموږ ووټ خو داسې پروت دی مینې د لاواس پورته کړي مړه مینهګان کومه د هغه غریبانانو څخه څه دغه نشته دی چې په دې خټه کې راته پړی وای چې ورا مې کاږي که نه نو را مې دې کاږي خو ووټ په ور نه کم دا واورېده السلام علیکم شیرپاو صاحب دلته راغلی علم خان شیرپاو نه مننه کوو چې دلته زموږ د هغې واورې دپاره صاحب دلته زموږ داسې اعلی چارواکو نه غواړو ایمني امپیګان دي زموږ د مومند خپل دفترونه پکار دي او 4 ساعته دغه کړي دا ټول مخلوق جنسيني پر اچولي او غوبلونه دي مومند له خپل پکار دي خبر له خپل پکار دي باجون له خپل پکار دي خلک او زلالت ساچولي پیغانو دي بي کو باسي منیګانو دي خو دې بي خو چې پی ټي له حکومت ورک وزیر اعلی خپل دا خو له خو ول او دغه دی اداره دا رقم ته یمنیم کولې دغه چې خپل بوټونه خپل علاقو ته وصله السلام علیکم خان شیرپاو صاحب زمانن ابل چهارشنبه مرالم په دې چهارشنبه مرالم زه د مټې مغلوخیل نه راځم په خپله د فیلډر کانسټیبل ریټایرینګ چې اوس ورته فیلډر کانسټیبل نیب صوبیدار زما کارډ یې بلا کړی دا مې زوی دی دا په پرنټر کور کې دی د 12 کاله سروس وزیرستان کې چې زما کارډ بلا کېږي ټولې دنیا به بلاډ کېږي چې ما پکې 25 سال سروس کړی دی دا څنګه حکومت دی او دا څنګه ملک دی او دلته راغلی مورال 4 بجې راکړي وي زه په مخه د خو بلې چهارشنبې له بیا راځه نو موږ وایو چې موږ سره د انصاف وشي انصاف غواړو انصاف غواړي خبرې به انصاف میلو شي ګرانو کتونکو د مومندو شب قدر تنګي تحصیل پړانغار دغه شان 400 یو خو دفتر د کرایانو بل دفتر سم شلم مالت ته وروړي دي بل په مومندو کې ولې خپل دفتر نه ورکوي
خو د خلکو دا تصدیق وکړو شعور پکې اوس راغی چې موږ چاړاګانو ګونګیانو له ووټ ورکړی خو هغه امپیګان دي او خیمینګان دي او دغه جلسه ولا مسترد کړه او دا اکثریت چې کم دی خو ګوري دا پی ټی آی والا دي خو داسې ذلیل او خوار یې کړل داسې وشرمول دا تنګۍ په څه چل باندې دلته کې او دا د ایمنې کار دی ښه د پاکستان او د بل چا کار نه دی چې ایمنې په اسمبلۍ کې ودرېږي چې ته د ما په مومندو کې مال دفتر ولې نه راکې په پړانګار کې ولې نه راکې په شب قدر کې ولې نه راکې ډېره د افسوس خبره دې خلکو سره اوس څومره خبرې کوو خو دغه فریاد دی منم